صلات تسبیح ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تر ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک ات محبت وسره د خپل تر سراتین د خلق محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعض مرګرو نه ګیله وکړه دا الله رسول وی خلق زمونږ هغه څه خیال نه ساتي بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای وي عم الرجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې وي چا چې زما تره خوشحاله کړ زه خوشحاله کړم چا چې زما تره خفه کړي ګوره زه خفه کړم او چې پیغمبر چا خوشحاله کړ نو الله خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړ نو الله خفه کړ دا صفه خبره دا پورې یو خبره یاد شوه یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړ د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوی به جومات ته وي دغه ناوی جومات ته وي نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ وی مهرباني وکړه ناوی بل طرف ته واړوئ ته اوبه راځي خلک مونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوی مو بل خوا واړوئ نو خلکو ناوی بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې نو حضرت عمر صاحب له حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي که نه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري به کوې د الله د رسول به کوې او د بادشاه به کوې چې کوم اسلامي بادشاهي نو دا زما حکم تابعداري ونه شوه نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي و په هغې هغه ناوه واله نه ویې غورځوله وی دا ولې نه لر کړې دا ولې نه اخوا کوي نو عباس رضی الله عنه ته چا ووایي چې ناوه خو یې درته په لرګي وواله ویې غورځوله هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګ ما ځکه نه لر کول د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاس ویښودې وه دې ته مې نه وایي چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس غلطي شوې ده نو وی دا وبه لږه واپس وی نه داسې نه که نه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټه او حضرت عباس یې په خپلو اوږو د پاسه سور که او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګوه دا ردیلې داسې کړي نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی زما تره یا عما تا ته یو تحفه نه در کوم یو ډالۍ نه در کوم یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمره الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي الله رسوله ولې نه ویې ښایه دا صلات تسبیح ورته وښوه نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه کولی شي نو روزانه نشي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نشي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نشي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې خو مونږ رمضان کې خلکو د ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا مره ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي ګورې په صحیح حدیث ثابت دی دیکھیں یو حدیث نه دا حدیث ناقدین او جارحین دا اغوینه دا روایت ثابت دی چاته کمزور دي نو بعض خلک په غیر دونه کوي نه 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 مضبوط روایت دی په ډیرو سندونو باندې دا منقول دي د رسول الله صلی الله علیه او د امت په هغه وخت نو سپورې شروع دي حقیقي دي ترمذی شریف کې یو طریقه خوې هغه دا چې سړی هغه طریقه لکه مشکله ده د عبد الله ابن مبارک
اکه کومه طریقه ده هغه مونږ خلکو ته ښایو هغه به راته ووایم. هغه یو پوټی لږ به تاسو ته ګرانه شي، دا تانه ده. دا دی چې 4 رکعاتو نفلو نیت به وتړئ، 4 رکعام چې سړي چې څنګه نفل کوي. نو چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا اله غیرک وې، نو 15 کرته به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وې. روایت کې پکې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم راغلی دی، لیکن په اکثر روایتو کې دا یو ځل دې پکې وي ښه، که دې ونه وي نو هم پروا نشته. سبحان الله اخره کې یو ځل پکې ویلی شي نو ښه ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یا به اعوذ بالله وبسم الله وې، قرات نه مخکې قرات وې. نو د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته وې. شو لکه 15 نو بیا چې رکوع ته لاړ شي لس به وې. که د رکوع تسبیحات به ته مخکې وې بهتره داسې ده، که د نه وي د رکوع تسبیحات دا د هغې په ځای حسابېږي، خو خیر د رکوع تسبیحات ته مخکې وایه نو لس ځله به وې. څو شو؟ 15. نو چې د رکوع نه پاسې او سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وې، نو بیا به لس ځله وې په ولاړه. څو شو؟ 15. نو بیا به په لومبۍ سجده کې 15 وې، نو 15 شو که نه. نو چې دواړو سجدو په منځ کې کښېنې لس کرته به لس، یو سجده کې لس، دواړو سجدو منځ کې لس، نو 15 شپېته شو. نو په دویمه سجده کې لس، نو څو شو؟ 15. نو چې بیا څنګه پاسې دویم رکعت ته، نو په اول کې به 15 کرته وې، بیا به بسم الله وي، خپل قرات به شروع کړي، بیا همغه زړه طریقه ده. نو دا په 4 رکعاتو کې 300 پوره کېږي. حضور پاک مبارک ورته په خپله فرمایلو چې 300 به وایي. او کدی کې سړی خطا شي او سجده سهو کوي نو هغې کې به نه وایي. او که یو ځای کې سړي نه هیر شي، لکه رکوع کې د نه هیر شو، نو ورپسې چې بل ځای هغې کې 20 وایه. پره که نه اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي، نو 15 او لس 15 پکې وایه. او شمېرې به یې پس، نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي، نو دې ګوتې له زور ورکوه که نه، یو ګوتې له زور ورکوه. او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې، دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه، دې زنګونونو سره، نو یو ګوتې له زور ورکوه. په سجده پروت دی، نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي، یو ګوتې له زور ورکوه. د اسانه طریقه ده. نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه، نو دا به که خیر انشاءالله وحل کېږي. هغه ټیم یې کوئ، سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ، او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ، او باقي هر ټیم کولی شئ. او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله. یو بله طریقه هم د حدیث کې، او خدا ده چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږ اسانه ده. عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي کې مشته. اب صلات تسبیح به انشاءالله العزیز وایي، دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ، د الله ذکر پکې وکړئ، درود شریف پکې وایئ، د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی. ګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده، نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار دی چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو، چې نور څه نه دي. سورت فاتحه ټولو له ورځي، الله حمدونه دي، قل هو الله احد ټولو له ورځي، پکې وایئ. فضول خبرونه او گپ شپونه څه جوړېږي؟ نو دا پکې څوک پکې گیمونه کوي په دې موبایلو باندې. یو گیم ما ته چا وایي، زه خو پرې نه پوهېږم، خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي، ټول خلک یې په هغه مخته کړی دی. او ما اورېدلي چې هغې بیا څوک په ټوپک ډزې کوي، په بیت الله پکې ډزې کوي، او په نورو مقدسو ځایونو پکې ډزې کوي. اخو تبعی ده بیا. او اسم دا گیمونه او دا سیزونه چې ډېر خلک پکې سهار نه لګیا شي تر مازدیګره پورې په دې گیمونو، څه فایده ده؟ دنیا پکې څه فایده ده او د آخرت پکې څه فایده ده؟ د خدای بندګانو هغه کار وکړئ چې د دنیا فایده، آخرت دې پکې نه، چې د دنیا خو دې پکې وي که او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده، د آخرت د ګټې میاشت ده. نو انشاءالله العزیز که خیري د ما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي، په دې به انشاءالله عمل کوو ښه انشاءالله. صلات تسبیح، درود شریف، او چې چا نه مور پلار خپئ نن به ځي او مور پلار به راضي کوي، او که راضا نه شو بیا ورځه لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورغله شي. دعا وکړئ الہ العالمین ته به مونږ رحم و کرم وکړې، د رمضان دا میاشت به مونږ په خیر او عافیت سرته ورسولی کړې، د رمضان د میاشتې برکات زمونږ نصیب کړې. یا الہ العالمین مونږ هغه قوم جوړ کړې چې کم ته د رمضان په میاشت کې بخې، هغه قوم هم جوړ کړې. زمونږ سټونه د جهنم د اور نه رب العالمین آزاد کړې.
بیمارانو لمروغ صحتونه ورکړي. زمونږ کور کې مې یو مریض دعا وکړي چې الله تعالی وله شفا ورکړي. خدای مریضانو لم شفا ورکړي. خدای چې څوک مریضان دي صحتمند دی کې یا الله چې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یې بدله کړي، چې چاته څه ټینشنونه دی الله په خوشحالو باندې بدله کړي. الٰه العالمین زمونږ د جومات ته دعا وکړي خدای دا جومات او د مدرسې دا کار په خیر سرته ورسوله کې. یا الله چې دې کې مونږ سره چا مدد کړی دی، که چا مالی مدد کړی دی، که بدني مدد کړی دی، الله غیر د هغې اجرونه په دواړه جهانه باندې ورکړي، د هغې ثوابونه او برکتونه په دواړه جهانه ورکړي. چا پیسې را لېږلي، چا دلته ورکړي دي او چا مونږ سره نور تعاونونه کړي دي، خدایا تا نه سوال کوو د رمضان مبارکه میاشت د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. او خصوصا د دې محلې د ملګرو د ګاونډیانو ته دعا وکړئ د مسلو کې مونږ سره ډېر مدد وکړو، خدای د هغې برکات په دواړه جهانه نصیب. او زمونږ د دې میلمنو چې څوک خدمت کوي د ګاډو د درولو د موټر سایکلو هغوی ته د لارو کوڅو کې زمونږ د محلې د هلکان ډېر خدمت کوي، خدای ټول د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او ته خوشحاله زندګۍ نصیب وګرځو. الٰه العالمین خدای پاکه ته زمونږ چې څومره مسافرونه دي په بار ملکونو کې هغوی ته دعا وکړي چې خدای پاکې د سفر د مشکلاتو نه وساتي. او دا بیان چې څوک اوري څومره مسافر دي الله د خیر او د عافیت ژوند نصیب کړي، د پریشانو آفتونو نه وساتي، د کورونو نه بار دي نو خدای پراخه روزي نصیب کړي. څوک هم چې زمونږ اواز اوري خدای ته ولا په کیسټ اوري او که داسې اوري خدای د دواړو جهانو خیرونه برکتونه عافیتونه نصیب وګرځولې کړي. خداګانو ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ په دې محله کې دی میروزو محله کې شمشیر علي غریب وفات شوی، زمونږ د جمع مستقل ملګری و، دلته به جمع لراته ډېر زیات خالق و، ډېر نیک هلک او ډېر خالق و. د دې علي اکبر دی ورو دعا ورته وکړي جرت نصیب کړي او سخته بیماری غریب تېره کړه چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او دا ګناهونه انسان د تقصیرات الله دې ورته معاف کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. پرون زمونږ د هدایت الحق مولوي د هدایت الحق مولوي زمونږ د هغه ورور وفات شوی سمیع الحق زمونږ شاګرد و چې الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ پېښور کې زمونږ دوست رجي صاحب ډېر ښه انسان دی، ډېر محبتي دین سره مینه لري او دا غرور دی حاجی عبدالرحمن صاحب بار ملک کې دی باوکې چې خدای پاکې خیرونه او برکتونه نصیب کړي، الله د هر قسمه پریشانو آفتونو په امن کې وساتي، الله تعالی په روزګارونو کې برکات واچوي، الله د ټین شر او د بندګانو د شر نه په امن او امان کې وساتي. او ډېر زیاتې صدقې د مدرسو سره او طالبانو سره تعاونونه هغې دی وله خدای په دواړه جهان اجر ورکړي. او دا حاجي محمد ظاهر صاحب بچي نشته دعا ورته وکړه چې الله نارینه اولاد ورکړي، خدای وله بچي ورکړي نارینه اولاد. دغه رنګې که دې مجلس کې د چا بچي نه وي د هر چا چې وي نور مجلس نه باره وي خدای اولاد یې نصیب کړي، چا نارینه اولاد نارینه اولاد وله چاته څه پریشاني وي په خوشحالو باندې بدله کړي.